یو ملګری پوښتنه وکړله چې کله د سحر اذان شروع سي نو د سحر اذان په شروع کې خوراک څښاک کول دا څنګه دي؟ محترمینو، زموږ پاکستان، افغانستان او په نورو هیوادو کې هغه دا دستور جوړ شوی دی چې کله سحر را داخل سي نو بیا د سحر اذان کوي. چې کله سحر را داخل شوی نه نو د سحر اذان نه کوي. نو د دې وجنه باید کله هم چې سحر اذان شروع سي نو د سحر اذان په شروع کې باید موږ د اذان نمخ کې خپل خوراک او څښاک بند کو. ځکه دا سحر اذان کول دا په دې باندې دلیل دی چې د سحر وخت را داخل شوی دی او خداوند متعال فرمایي چې تاسو خوراک کوا څښاک کوئ تر څو پورې چې سحر وخت را داخل شوی نه. چې کله سحر وخت را داخل سو نو تاسو خپل خوراکونه بند کړئ. خداوند متعال فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. دلته خداوند متعال وخت ذکر کړی دی چې کله وخت را داخل سي نو دا سحر اذان چې کیږي دا په وخت د سحر د وخت داخلېدلو په وخت کې کیږي چې وخت را داخل شوی دی. نو دی وجه کچا هم د اذان په شروع کې اذان شروع او د خوراک او څښاک وکي نو روزه یې صحیح نه ده ځکه سحر وخت را داخل شوی دی. نو دی وجه په کار دا چې کله هم پوسو چې اذان شروع سو نو خپل خوراک او څښاک دی بند کی. دا زموږ فقهي مسله ده او کوم حدیث شریف چې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کچیر تاسو خوراک پلاس کې او اذان شروع سو نو خپل خوراک مبندواس خوراک وکاس. هغه اذان مراد دی کوم چې تهجد اذان و. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې دوه اذان کېدله، یو تهجد اذان و چې بلال رضی الله عنه کوي او یو د سحر اذان و. نو دلته چې کوم حدیث شریف کې کوم خبر راغلی ده هغه تهجد اذان مراد دی چې تهجد اذان وسی نو تهجد اذان سره تاسو خپل خوراک څښاک مبندواس. خو لیکن دوم اذان چې کله وسی چې هغه بعض حدیثو کې راځي چې عبد الله بن مکتوم رضی الله تعالی عنہ کوي نو په هغه اذان سره باید په شروع کې باید روزه بند شي. بعد داسې ملګری دي چې هغه یا زنانه یا مردانه چې هغه اذان شروع سي بیا هم دوی خپل خوراک نه بندوي تر څو پورې چې اذان ختم شوی نه. دا غلطی ده. باید چې کله اذان شروع سي د شروع سره باید خوراک بند سي، څښاک بند سي تر څو پورې چې روزه مو خراب نه سي. او هر چا چې د روزې د اذان په شروع کې خوراک څښاک وکړي روزه خراب پد روزه بیا سره بیرته راګرځوي.